نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم سورة نساء انزم پارا شپږم نمبر آیت دی د دې رکوع د مخکې رکوع سره د مناسبت ده چې په مخکې رکوع کې د حلال او د حرام نکاح ذکر وشو اوس په دې رکوع کې د حلال او د حرام مال ذکر کی یا په مخکې رکوع کې د محرمات ابدیه ذکر شو اوس په دې رکوع کې د محرمات ابدیه مالیه ذکر کی الله رب العالمین فرمایي چې دا وړ چې تاسو ته هدایت او د مخکنو پیغمبرانو او د نیکانو لار په خیر د غیر رهنمایي تاسو ته وکړه د بارا دي چې تاسو په هدایت باندې شئ او د الله رب العالمین رحمت خصوصي په تاسو باندې نازل شي او کافران یهود او نصارا او مجوسیان فساق او فجار دی غواړي چې تاسو د خواهشات تابعدار شئ او د الله پاک رحمت څخه شئ نو د الله رب العالمین په تابعداري کې او تابعداري نکاح کول او د نکاح په شریعت طریقې سره ترویج کول اوس نکاح د ټولو پیغمبرانو مشترکه سنت او طریقه ده الله پاک تاسو ته طریقه د نکاح بیانوي چې تاسو خپل ضرورت د نکاح په ذریعے سره پوره کړئ او کافران او تابعدار د خواهشاتو او غواړي چې تاسو د نکاح لري شي او په ناجایز طریقې سره خپل ضرورت تاسو پوره کړئ چې کله تاسو د تابعدار د خواهشاتو شوي تاسو به د حق نه بیا ډېر لرې لاړ شئ د نکاح اجازه دا تاسو ته ملو او د نکاح په اجازه کې تاسو ته حلال هم بیان شو چې تاسو نکاح چا سره جائز ده او حرام هم بیان شو چې تاسو نکاح د چا سره ناجائز د جائز او د ناجائز تمیز د حلال او د حرام تمیز دا تاسو ته الله پاک کوي دا تاسو ته شریعت کوي د مخکنو نیکانو انبیاء کرام علیهم السلام طریقه او لار کوي او کله تاسو د خواهشاتو تابعدار شئ تاسو به د حلال او د حرام تمیز پرېږدئ او د الله رب العالمین نه به لرې لاړ شئ بل الله پاک په تاسو باندې اساني راوسته د نکاح په معامله کې تاسو اساني راوسته دا انسان کمزوري دی که چېرې د نکاح دا فضل په تاسو باندې نه وي کړی تاسو به د خپل ضرورت بیا په ناجایز ذریعې سره پوره کوو او د الله پاک د طرف نه په تاسو باندې عذاب راکړو الله پاک په تاسو تخفیف راوسته اساني راوستله او د نکاح یو جایز طریقې تاسو ته بیان کړه چې هغه حلال طریقې سره تاسو خپل ضرورت پوره کوئ نو الله جل شانه فرمایي يريد الله ليبين لكم الله پاک غواړي چې تاسو ته بیان ويهديكم او تاسو سنن الذين من قبلكم لا طريقي دا کسان چې تاسو نه وړاندې تیر شوي دي رهنمایي د چا د لارې چې انبیاء کرام علیهم السلام تاسو د هغوی په طریقه ژوند تیر کړئ هغه نیکان خلک دي د هغوی په لار باندې روان شو الله پاک تاسو دا وایي ويتوب عليكم او الله پاک غواړي چې پتا سبا د خپل خصوصي رحمت نازل هغه رحمت خصوصي څه دي تاسو ته توفیق درکړي تاسو به معاف کړي او د ګناهونو الله پاک
پاک تاسو پاک والله علیم حکیم او اللہ پاک ذات علم و حکمت والا ذات والله يريد ان يتوب عليكم او اللہ پاک والی رحمت نازل کی بتا سو باندې ويريد الذين يتبعون الشهوات او والی کسان چې تابعداري کوي د خپل خواهشاتو خپل خواهشاتو تابعداري کوونکي چې هغه يهوديان دي عیسایان دي مجوسیان دي فساق او فجار دي وی غواړي چې څنګه دي د خواهشاتو پس روان دي دغه شان تاسو هم خواهشاتو پس روان الله غواړي چې تاسو تر توفیق درکړي د پیغمبرانو په لار روان ان تميلوا ميلا عظيما نغواړي کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو چې تاسو کاږي کی ان تميلوا دا چې تاسو مایل شي کاږي شي ميل عظيما فقيدو لو يسرا چې د حق نه کاږي شي د الله نه لري شي غضب او عذاب د جهنم ته نږدې شي کافران تاسو غواړي او الله تاسو غواړي چې څنګه نیکان انبیاء کرام علیهم السلام او نیکان خلق تیر شوي دي تاسو هغه په لار باندې لاړ شئ يريد الله پاک غواړي ان يخفف عنكم چې تخفیف کی پتا سو باندې د نکاح په معاملې کې الله پاک پتا سو باندې اساني راوستلا او خصوصا د نکاح په معاملې کې وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا فطرتن کمزور انسان فطرتن کمزور که سختی فراشی هم برداشت کول نشي کمالی یا جاری تکلیف او تاوان فراشی انسان فطرتن کمزور بیماری فراشی انسان فطرتن کمزور او که سب حکم فراشی بیا فطرتن کمزور دی د دې وجه الله پاک پتا سبحان اسانی را والسلام واخذ